د رمضان المبارک د عظیم میاشت چې کله راشي نو د خلکو په منځ کې په یو مسله باندې اختلاف شروع شي چې آیا په انجکشن باندې یا په ډریپ لګولو باندې روزه ماتېږي که نه ماتېږي. د دې مسلې مکمل وضاحت د سره کومه، خو تاسو به د خپل وخت نه یو څو منټه وباسئ او دا ویډیو به تر اخیره پورې وګورئ. د مسلې په وضاحت باندې او د هغې په حقیقت او په مقصد باندې به تاسو پوه شئ چې دا مسله څنګه ده، قرآن او حدیث او فقهای کرام په دې مسله کې څه وایي. د ټولو نه اول الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس هغه څوک چې په تاسو کې هغه ناجوړی او یا دې په سفر باندې شي، مسافر شي، نو د الله جل جلاله د طرف نه تاسو ته رخصت دی چې تاسو روزه وخورئ او دغه ورځې بیا شمارئ، وروسته به د دغه ورځو قضا راوړئ. نو د الله جل جلاله د طرف نه رخصت شو هغه چاته چې هغه کله په رمضان مبارک په دې میاشت کې بیمار وي، نو بیمار ته الله جل جلاله رخصت ورکړ. او چې د الله جل جلاله رخصت څوک نه قبلوي نو دغه انسان ګناهګار دی. په دې باره کې حدیث مبارکه دي ستاسو سره شریکوم واورئ. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي، دا حدیث مسند احمد بن حنبل کې موجود دی په دویم جلد کې، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من لم يقبل رخصت الله، چې څوک د الله جل جلاله رخصت نه قبلوي نو دغه انسان دومره ګناهګار دی د عرفات د غرونو په برابر باندې به دا سړی ګناهګار دومره په ګناه کې به دی مشغول. بل حدیث مبارکه دا دی صحیح مسلم کې امام مسلم په اولنی جلد 356 نمبر صفحه کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. عن جابر ابن عبد الله، دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دے مبارک فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل علیکم برخصت الله الذي رخص لكم، پتاسو باندې د الله جل جلاله په رخصتونو باندې عمل کول واجب دي چې کم تاسو د خدای پاک رخصت درکړي. نو مقصد می دا دی چې کم یو انسان په روزه کې ناجوړی نو دته د الله جل جلاله د طرف نه رخصت ته دی به دا روزه خوري. او د دې بل وجه دا ده چې د انسان د ځان چې دی نفس چې دی نو دا د الله جل جلاله امانت دی. نو چې کله دی بیماری او دته بیماری زیاتیږي نو دی به روزه خوري، دته د روزې د خوړلو حکم دی. په بعض اوقاتو کې روزه خوړل په ده باندې واجبي، ځکه چې وان لنفسک علیک حق حدیث مبارکم ذکر دی. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ځان په زور باندې حرکت تماچو. نو چې کله یو انسان بیمار وي د رمضان مبارک میاشت وي نو دته د الله جل جلاله د طرف نه اجازت میلاو دی چې د روزه وکړي. اوس که یو انسان په رمضان مبارک په میاشت کې ناجوړه دی او د هغې باوجود د انجکشن لګوي، دی چې کوم دی نو ډریپونه لګوي او دی وایي چې زما روزه په حال باندې ده او څوک ورته وایي چې ستا روزه نه ماتېږي، نو دا د الله جل جلاله رخصت نه قبلول شو. دا الله جل جلاله په دغه آیات کریمه باندې چې فمن کان منکم مریض په دې آیات باندې عمل نه لري، ځکه دا آیات د دې د وجې نه دی چې ته ناجوړی نو ته روزه وکړه. دا بحث په دې باره کې چې د الله جل جلاله رخصت قبلول لازم دي په انسان باندې. وسرته مفترات صوم بیانومه، دا زما سره بدایع الصناعی دی د دې دویم جلد او صفحه نمبر 237 ته. دې کې دی مبارک فرمایي انتقاض الشیء عند فوات رکنه امر ضروری، د یو څیز رکن چې دی د هغې په قضا کېدو سره هغه څیز ماتېږي. لکه روزه چې دا نو دا په عقل باندې، په شرب باندې، په جما سره ماتېږي، سواء کان صورتا او معنن او صورتا لا معنن او معنن لا صورتا. دغه مفتر د صوم چې دی که دا صورتن او مانن دواړه وي او یا صرف صورتن وي او یا صرف مانن وي، نو که چرته کې
پروژه کې صورتن او مانن دواړه مفطر اوموندل شو، یعنی اکل او شرب چې دی دا د صورتن اومو کو په منافذ اصلیو باندې په خوله باندې خوراک اومو کو، او مانن دا مطلب دی چې منفعل البدن وی اصلاح د بدن پکې کیږي، د بدن ته صلاحتیا ورکړه نه فهم ورکړه. نو پروژه کې کچا دا کار قصدن عمدن کو نو په دغه انسان باندې قضا هم لازم ده، کفاره هم لازم ده. او کسرب صورتنی نو د دې دا معنی ده چې یو انسان په منافذ اصلیو باندې یو سیس وخوړو خو هغه سیس مانن نو، یعنی بدن له سفایده نه ورکوله، یعنی د ګټي وخوړي، د پلاستیک وخوړو، د کاغذ وخوړو، د خاور وخوړه، د ګټي وخوړي، نو په دې باندې د روزه ماته شو خو صرف قضا په لازم ده، کفاره په نشته. دا مفتی رسوم دي. دریم نمبر دی مفتی مانن. د دې مطلب دا دی چې یو داسې سیز چې هغه بدن ته داخل شي خو په منافذ اصلیو باندې داخل نشي او بدن ته پیدا ورکی، لکه مثلا انجکشن استعمال شي، ډریپ استعمال شي، یا یو بل داسې سیس استعمال شي منافذ اصلیو نه علاوه په یو بل طرف باندې چې هغه بدن ته پیدا ورکی، نو په دې سره روزه ماته شو او د دې به صرف د قضا راوړي او د دې کفاره په د باندې نشته. دا بدای یو صنایع په دې کې دا جزئیه موجود ده. نو معلومه دا شو چې مفترات صوم چې دین واغه درې دي، صورتن او مانن دواړه، چې ته هم خوراکو کې هم ستا بدن ته پیدا ورکی، په دې باندې کچا خستن عمدن وکړو نو په دې باندې کفاره مشته او قضا هم لازم ده. دویم نمبر صورتن چې تا صرف خوراک کوکو خو یو داسې سیس دی وخوړو چې هغه بدن ته پیدا نه ورکوي، ګټي دی وخوړي، پلاستیک دی وخوړو، کاغذ دی وخوړو، خاور دی وخوړو، نو په دې سره ستا روزه ماته شو خو تا باندې کفاره نشته ده. دریم نمبر مانن دی. نو مانن داسې سیس چې هستا بدن له پیدا ورکوي خو تا په خپل باندې نه دی خوړلې او بدن ته پیدا میلاو شو، نو دا مفتی رسوم دی. نو د دې نه دا معلومه شو چې انجکشن یا ډریپ لګول هغه بدن ته پیدا ورکوي، نو د دې وجه نه د دې جزئیه نه دا معلومه شو چې دغه انسان روزه په دې باندې ماتي. او بل د احادیثونو او د آثارونو استدلال په دې خبره باندې چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روزه ماتيږي. نو په بخاری شریف کې حدیث مبارکه موجود دی په دې اولنی جلد په 260 نمبر صفحه کې چې الصوم مما دخل وليس مما خرج. روزه چې دا نو دا په هر هغه سیس باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي، وليس مما خرج، او په هغه سیس باندې نه ماتيږي کم یو چې هغه د بدن نه خارج شي. او هم دارنګي سنن کبرا کې امام بیهقی رحم الله په سلورم جلد په 261 نمبر صفحه کې په باب الافطار بالطعام وبغیر الطعام په دې کې دا روایت نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د مبارک فرمایي انما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وانما الفطر مما دخل وليس مما خرج. دوه شیزونه په دې روایت کې ذکر شو، یو او دس او یو د روزې په باره کې. نو الوضوء مما خرج وليس مما دخل، او دس چې دا بار هغه سید باندې ماتيږي کم یو چې د بدن نه خارج شي، او روزه چې دا په دې پولټه باندې دا چې الصوم مما دخل وليس مما خرج، روزه دا بار هغه سید باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي، بار هغه سید باندې نه ماتيږي چې کم ته بدن نه خارج شي. نو لہذا دې روایت کې دوه سيزونه ذکر شو د یو بل په الټه باندې، یعنی یو روزه ده او یو اودس ده. نو روزه دا د اودس په الټه باندې ده، اودس چې کم شي ستا بدن ته داخل شي په دې باندې ستا اودس نه ماتيږي، او روزه چې ستا بدن ته کم شي داخل شو نو په دې باندې روزه ماته شو. وس چې په دې اودس کې دا منافذ اصلي چې د دې بحث پکې نشته دی چې ستا بدن نه د منافذ اصلیو نه یو څه خارج شو نو ال بستا او د سماتیږي نه، کچرته ستا د لاس ته وینه وته نو هم بستا او د سماتیږي. ولی الوضوء مما خرج ده. دغه رنګ روزه ده چې الفطر مما دخل، روزه ماتیږي پاره چې کوم بدن ته داخل شو، نو چې څنګه په روزو کې د منافذ اصلیو اعتبار نشته دی، نو دغه رنګ په دې روزه کې د منافذ اصلیو اعتبار په دې طریقه نشته دی چې لہذا تاسو صرف په خپل باندې خوراک کو دا معدې ته او یا دماغ ته ورسې نو ال بستا روزه ماتیږي، ورنه دغه منافذ اصلیو نه په یو بل طرف باندې ستا بدن ته یو څه داخل شو، ستا بدن له پیدا ورکړه نو ستا روزه نه ماتیږي. دا خبره
بې ځایه ده او دا خبره غلطه ده. دغه دا حدیث چې دی نو په مجمع الزوائد کې هم دا روایت موجود دی د دې په دریم جلد 295 نمبر صفحه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ به فرمایي ما ته فرمایل چې یو ټوکړه شته د روټۍ نو ما چې کله ټوکړه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټوکړه علافی په خپل خله باندې لباسه کې خو دا او ما ته وی چې هل دخل بطنی منه شیء آیا د دینه زما ګیډه ته څه لاړو نو ما ته وی چې نه نو نبی علیہ السلام فرمایل کذالک قبلۃ الصائم دغه رنګ دا د روزدار خلول دي انما الافطار مما دخل وليس مما خرج روزه چې دا بار هغه سید باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي وليس مما خرج نه ماتيږي بار سید باندې چې کم د بدن نه خارج شي نو دا احادیث او آثار چې پدې کې استدلال پدې خبره باندې شو چې کم سید بدن ته داخل شي نو پدې باندې روزه ماتيږي د دې نورستو وس هغه خلک چې کم وایي چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روزه نه ماتي دغه خلکو دلایل سړي او د دې په باره کې فقهای کرام سوي نو د ټول اولنۍ خبره د کم یو سیز دا معدې ته ورسي او دماغ ته ورسي د دماغ او د معدې په منځ کې یو منفذ دی نو چې کله دماغ اما او جوف معده دې ته یو سیز ورسي نو اله په دې باندې روزه ماتيږي او چې دې ته نه رسیدل نو په دې باندې روزه نه ماتيږي وای دا ځکه چې یو سړی یو جعلي سوریو کې مثلا پستنی باندې نو د دې معدې ته څه کنیکشن نه رسي لہذا معدې ته داسې نه رسي او دا دماغ ته نه رسي نو د روزه به ځکه نه ماتي نو دا ووري چې فقهای کرامو چې کله دا قید لګولې دي د دماغ او یا د معدې نو دا په قران کې او یا په حدیثو کې نشته دي دا فقهای کرامو په خپل اجتهاد باندې دا قید لګولې دي او وجه دا و چې په هغه وخت کې دا جدید تحقیق دا ساينسي تحقیق دا کم کیمیاوي طریقه چې دا د انجکشن نو دا نه و په هغه طریقه باندې چې کوم دا هغه وخت چې کوم علاجونه نو هغه د وی و دا د وی به انسان وخوړه دا به معدې تراله معده کې چې بکم دی هغه به حل شو او بیا به په وینه کې شاملې ده نو الته کې حل هغه بل یو حل د دې نو ځکه دیو د معدې او د دماغ د عقید چې دی نو دا په اجتهاد باندې لګولې دي او پاد شو دا زمانہ نو په دې زمانه کې هغه کیمیاوي طریقه چې دا چې کوم وټامین دی کوم وټامین A B C D هغه E K پوري نو دا ټول وټامین په کیمیاوي طریقې سره دا اوس په شیشه کې په دستن په تور او د ډریپ په شکل باندې چې کوم دی نو دا بندي دا زما او ستا بدن ته چې کله دا ولګي په طریقې اوله سره زما او ستا بدن ته پیدا راسي ولی دا یو وجه دا چې کله ته یو سیس په منافذو باندې استعمال کې هغه به اول ستا معدې ته ځي الته به معده دا کوم مشندري چې دا به کار کوي او بیا به حل کوي او دا به ستا په دې وینه کې شاملېږي نو هغه چې کوم دی نو په انډایرکټ طریقې باندې شو ستا وینې ته به وروسته په قلار باندې داخلېږي او دلته کې چې کوم دی په رګ کې تا ته داستن ولګېده نو دا ډایرکټ ستا په وینه کې ډایرکټ استعمال شو هغه انډایرکټ او دا ډایرکټ استعمال شو نو یو عقل دی او یو سوچ دی انسان وکي چې ګوره چې کله په انډایرکټ طریقې باندې زما بدن ته سوس داخليږي نو ټول خلک وي په غیر روزه ماتيږي او کوم چې ډایرکټ داخليږي نو په دې نه ماتيږي دا واجب خبره ده نو په ډایرکټ باندې خو به طریقې ولا سره ماته شو چې په انډایرکټ سره چې هغه مېدی ته ورسته په وینه کې شاملېږي او دلته کې دا ډایرکټ چې په وینه کې شامل شو نو په دې سره په طریقې ولا باندې روزه ماتيږي بل دلیل د دې دا دی چې هر هغه څه چې هغه په منافذ اصليو باندې بدن ته داخل شنو اله په دې باندې روزه ماتيږي او که په منافذ اصليو باندې داخل نشوا چې منافذ اصلي کې دیو دا کم شپږ اعضاء چې دی دا به شاملې چې هغه خوله ده پوزه ده او غوږونه دي او احد السبيلين دي نو دا شپږ منافذ اصلي دي په دې باندې چې کله بدن ته اوسې داخل شي اله به روزه ماتيږي او چې په دې نه داخل شي نو په هغه باندې روزه نه ماتيږي نو ګورئ دا خبره د دوی چې د عقلا او نقلا چې دا خطا ده یو وجه خو چې کوم احادیث مبارکه او هغه چې کوم آثار او استدلال هغه خو موږ وکړو دویم نمبر خبره دا ده چې په هدايه کې دا مسله ذکر ده چې ولو اقتر فی اذنیه الماء چې انسان په خپل وګ کې او بو واچي نو په دې باندې د دې انسان لا یبسل صومو د روزه بنه ماتي خو کچرته کې د په دې وګ کې د تیلو ساس کې وکي تیل پکې ورواچي نو په دې سره د روزه ماته شو دا ولې دا څه وجه ده وجه دا ده
چې په اوبه پکې واچولې نو اوبه چې دي نو دا د بدن ته څه فایده نه ورکوي. په دې 2-3 ساعت کې د دې واچولې په دې کې بدن ته فایده نه ملاويږي او پاتې شو تیل پکې واچول نو هغه بدن ته فایده ملاو شو نو هغه مفتر معنن په دې کې ومندل شو د روزه ماته شو. او سره د دې چې کم جدید طبي تحقیق چې کله وکړي ډاکټرانو چې کم تحقیق کړی دی نو په دې غوږ کې داسې یو سورې نشته دی چې هغه دماغ امه یا جو په معده چې دی نو هغې ته لاړ شي. ولې که چېرته په غوږ کې سورې وشي نو دا خو پرده وشي ده بیا به انسان کوړي یا به بیا څه اوري نه. نو معلومه شوه چې په غوږ کې څه منفذ نشته دی داسې چې هغه معدې ته ورسي او د هغې باوجود ټول فقهای کرامو بل اتفاق لیکلي دي چې کله یو انسان په غوږ کې دوایي واچوله نو په دې باندې د روژه ماته شو. او بله خبره دا کوي چې ګوره په دلیل دا ورکوي چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ځکه نه ماتېږي چې دا په منافذ اصلیو باندې نه ده او دا معدې ته هم ډایرکټ نه ځي لکه څنګه چې مساماتو باندې یو انسان له ګرمي وشي په ګرمۍ کې دی په ځان باندې اوبه واړی په دې مساماتو باندې دا اوبه چې دی نو دنده داخلي شي بدن ته په دې روژه نه ماتېږي نو لهذا په ډریپ او په انجکشن باندې هم روژه نه ماتېږي. نو داسې دلیل هم ډېر ضعیف دی ځکه دا قیاس مع الفارق دی. د دې استثنا چې دی نو هغه شارع کړې ده. شارع ویلي چې یاره مسامات هغه تاسو تعبدي هغه تاسو که په هغې باندې کوم اوبه چې دی نو بدن ته داخل شي او تا ته یخوالی محسوس شي نو په دې باندې ستا روژه کې څه فرق نه راځي. نو لهذا دا قیاس کول په هغې باندې دا قیاس مع الفارق دی. بل دلیل دا دی چې ګوره په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ځکه نه ماتېږي چې که چېرته کې لړم یا مار ته وچي شي نو زهر خو په ټول بدن کې خورېږي او سره د دې نه چې د مار په چیچلو باندې او یا د لړم په چیچلو یا بل یو زهریلی څیز په چیچلو باندې چې ستا په بدن کې زهر خوارم شي نو ستا روژه نه ماتېږي. نو لهذا معلومه شوه چې هر هغه څیز باندې به روژه ماتېږي چې هغه په منافذ اصلیو کې او که داسې نه نو بیا به ستا روژه نه ماتېږي. نو دا خبره داسې قیاس کول چې دی نو دا هم باطل دی. وجه دا ده چې په دې کې 2 صورت دي. په دې کې یو صورت لازمي دی یو صورت پکې متعدي دی. یو صورت لازمي داسې دی چې یو څیز دا دی چې ته په لاره باندې روانې او ته یو غیر ارادي یو غیر اختیاري لړم چې دی نو هغه ته وچیچلي یو مچۍ ته وچیچلي او مار چې دی ته وچیچلي نو په دې باندې ستا روژه نه ماتېږي. او یو داسې دی چې ته دا مار قصدن عمدن ونیسي او خپل بدن ته یې نږدې کړي چې هغه تا باندې چک ورغوي یو زهریله څیز ونیسي او خپل بدن کې د هغې زهر ورپرېږدي په قصدن عمدن نو په دې سره ستا روژه ماته شوه. نو په دې کې هم 2 صورتونه دي. نو دا کوم چې غیر ارادي دی نو لهذا دا په انجکشن او په ډریپ باندې دا په استدلال کې نیول او په دې باندې دلیل نیول دا بالکل باطل دي. ها دا موږ هم وایو یو انسان په لاره باندې روان دی په لاره کې یو داسې څیز دی مثلا انجکشن پروت دی خو د ده قصدن د ده اراده نشته دی هغه انجکشن دی ارتاو شو چې دی نو بدن کې داخل شو په دې هم نه ماتېږي هم غیر ارادي دی. خو هغه انجکشن او هغه ډریپ که هغه په مسلز کې په غوښه کې لګي که هغه ډریپ وي که هغه انجکشن وي هر قسمه انجکشن وي نو په دې باندې د ده روژه ځکه ماتېږي چې قصدن عمدن د ده ښه په سوچ او په اختیار کې دی او دی چې دی نو په خپل بدن کې دغه مفتر معنن څیز چې دی چې هغه د ده بدن ته پیدا ورکوي نو دا پکې داخلي نو ځکه د ده روژه په انجکشن باندې او په ډریپ باندې ماتېږي. بله خبره دا ده چې بعضې کسان وایي رګ په هغې باندې خو ماتېږي خو مسلز په هغې باندې د کوم چې په غوښه کې کوم استن ولګي په مټ کې ولګي لهذا په هغې باندې روژه نه ماتېږي. نو دا مو اورئ چې په دې انسان په دې غوښه کې په دې مسلز کې چې کوم دی نو یو د جاذبیت یو معنی پکې پرته ده. لکه مثلا ستا په معده باندې دړلې او تا په مټ کې ستن وله هغه معدې ته پیدا ورسېده او ستا معده روغه شوه. دا ولې دا ځکه چې په دې کې جاذبیت شته دا جذب کوي او ستا هغه معده چې دی نو دا ښه کوي هلته تا له پیدا درکوي. او مخکې ته ما د بدایع الصنایع عبارت وي چې کوم تا ته مفتر معنن میلاو شي نو چې ستا بدن ته پیدا ورسوي نو په دې باندې ستا روژه ماتېږي. نو که ته په مسلز کې په مټ کې هم ستن ووایې او د کوم څیز دپاره یې ووایې هغه ځای ته د هغې اثر رسي او تا ته پیدا رسوي لهذا په هغې باندې ستا روژه ماتېږي. اخري خبره تک دا کوم د دې ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې انسان چې کله د روژې په حالت کې دته د الله جل جلاله د طرف نه د امر دی چې کله ته ناجوړی نو ته به روژه وخورې نو دا به اله برابرېږي چې ته وایې چې یاره په روژه کې چې چا انجکشن یا دوایي استعمال کړه نو په دې سره د ده روژه ماته شوه بیا تا ته خدای پاک د طرف نه رخصت دی دا رخصت قبلول په تا باندې لازمي دي چې تا بیماري ښه زیاتېږي لهذا ته به روژه خورې او ته به دوایي هم استعمالوې ته به انجکشن هم لګې ته به ډریپونه هم لګې نور چې د هغې کوم ضرورت دي ته به هغه هم استعمالوې غذا طعام هر څه به خورې
تا تر خدای پاک د طرف نه عفو ده چې کته بیمار او داغي باوجود ته انجکشن او ډریپونه لګي او بیا وای چې روزه نه ماتيږي نو بیا خو به هغه انسان سکی چې هغه په میاشتو باندې بهوشه پروتي او هغه ته چې کوم دی نو دا غذا او طعام صرف په ډریپ باندې ملاويږي نو بیا خو پکاره چې دا خلکو ټول روزه کوي ځکه هغه ته په ډریپ باندې چې کوم غذا ملاويږي او په ډریپ باندې روزه نه ماتيږي نو دا خو د عقل خلاف خبره ده نو معلومه ده شو چې په انجکشن کې هر قسم انجکشن ډریپي هغه د ګلوکوز ډریپي د غذا ډریپي هغه د وینې ډریپي هغه انجکشن د رګ انجکشن هغه د مټ انجکشن په دې باندې روزه بالکل ماتيږي او اخیری خبر دا ده چې بنا د عبادتو په احتیاط باندې ده نو احتیاط په دې خبره کې دی چې ته انسان ته وایي چې ستار روزه په انجکشن او ډریپ وغیرہ باندې ماتيږي نو دې انسان سره به احتیاط دی چې دې به د هغې قضا راوګرځي او کچرته کې ته چې نه ماتيږي نو دا انسان خو بیا د هغې قضا نه راګرځي نو احتیاط په دې کې دی په دې مسله کې احتیاط دی چې ته انسان ته وایي چې ستا په انجکشن لګولو باندې روزه ماته شوه نو د سره به غمي دا روزه به دی وخوري او د دې قضا به بیا راوګرځي او د دې باوجود کچرته یو انسان داسې وایي چې نه زما دا مسله ټیک ده چې په انجکشن باندې روزه نه ماتيږي او ستا دا خطا ده چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي نو تاسو په خپل باندې فیصله وکړئ چې احتیاط په کوم یو کې دی په دې مسله کې احتیاط زیات دی چې څوک په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روزه ماتيږي ولې دغه انسان به یو روزه بل ونیسي نو کله دا بل طرف دا مذهب صحیح دی چې په انجکشن باندې روزه نه ماتيږي نو یو روزه باندې د بیا سیوا وي او خدای پاک ور په آخرت کې د دې زیاته پیدا ورکړي او کچرته کې په دې باندې عملو کې چې په انجکشن باندې روزه ماتيږي او په ډریپ باندې روزه ماتيږي نو بیا هم د روزه نیسي نو د روزه به مکمل نو عرض مې دا دی چې بنا د عبادتو په احتیاط باندې ده نو احتیاط په دې خبره کې دی چې د په انجکشن باندې په ډریپ باندې یا نور بیماری د تراغلی او د داغه متعلق دوايي استعمالي نو په دې باندې د روزه بالکل ماته ده دا روزه په دې باندې صرف قضا لازم ده کفاره کې نشته دی او دا روزه بیا نشي او کم آثارونه چې استدلال وکړي شو چې الفطر مما دخلا وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخلا نو پدې کې هغه سيزونه داخل شي چې کم مفترات صوم دي او یا چې کم دنو هغه نواقض د وضو دي او په کومونه چې شارع استثناء کړی د نو پدې کې نه داخل لکه مسامات شو یا مسواک استعمالول شو یا چې کم دې رانجله غول شو نو د دې استثناء چې کم په نورو حدیثو کې راغلي دا نو لہذا دا پدې کې نه داخل او د دین علاوه د دې حدیث مطلب هم دا دی چې روزه تیر په هغه سیس باندې ماتيږي چې کوم بدن ته داخل شي نو د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې احتیاط باندې عملو کې نبی رسول الله صلی الله مبارک فرمایي الصوم جنۃ روزه چې نو دا ډال له نو دا ډال بتا ال بچکی د گزار نه چې کله دا ډال ستا روغي او سالمي نو دا ډال به تروغ او سالم ال ساتي چې ته په دې کې احتیاط وکې نو احتیاط په دې مسله کې دی چې په هر قسمه انجکشن باندې او پټری باندې روزه ماتيږي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د روزه چې څومره ثوابونه دي فضایل دي زموږ او تاسو په نصیب کې وګرځي او د دې د پوره احکامات او آداب سره دغه روزه د اول نه تر اخیره پورې زموږ او تاسو په ژوندۍ کې الله جل جلاله سره د قبولیت راولي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد